زما او ستا حال دا شو چې د خلکو د نظرونو نه وغورځېدو، زما او ستا حال دا شو د خلکو د قدرونو نه وغورځېدو، زما او ستا حال دا شو د خلکو د غم خادې پاتې نه شو، زما او ستا حال دا شو قسم په خدای نن په جومات کې عزت پاتې او نن په حجره کې عزت پاتې، هر سړی په بدو په سپکو باندې یادوي. وجه د هغې دا ده چې کوم د قدر هغه پیمانه وه، هغه پیمانه موږ د خپل ځان نه غورځولې ده د هغې په وجه باندې، د هغې د ازار په وجه. دا د قرآن ازار دی ګوره چې د دنیا والې ده، یاد وساته. اوس هم د جومات المارۍ را کولو کا که زه دروغ وایم زما باندې به دا قرآن دلیل وي. دا جومات المارۍ را کولو کا په دې کې وګوره څومره ضعیف قرآن مجیدونه پراته دي، دا ما ته ضعیف کړل. ما پسې مې شاګردان راغلل استاد دونه ډېر جومات کې ضعیف قرآن مجیدونه پراته دي، څه ورسره وکړم؟ ما ورته ویل بچې ما ضعیف کړي دي که تا ضعیف کړي دي؟ وایي نه ما کړي دي نه تاسو کړي، مې ستا پلار کړي دي؟ وایي نه جي زما پلار هم نه دي کړي. مې دا چا کړي دي؟ یاره جوی پای کې سوري شوي دي هغه وینو خوړلي دي. دا زما ستا د قرآن سره مینه پاتې شوه، دا زما ستا محبت پاتې شو. دا قرآن اوس موږ صرف د روغې د جرګې د جمع د جرګې او د قسم او د قرآن دپاره پاتې کړو. دا قرآن موږ سورت توبه راواغېسته په خلکو پسې د ویلو دپاره، په ده پسې وایي سورت موږ له خلک راشي استاد جي ده په سورت توبه ووایه. ولې؟ وایي یاره جي زما نه کالې پټ شوی دی، وایي زه یم چې سورت توبه ورپسې ووایم. یاره جي د سره زما دشمني ده او زه یم چې د ما سره بد کړي دي سورت توبې ختم ورپسې نه کومه. ای ظالمه، دا قرآن د خلکو پسې د کېدو په غرض را نازل شوی دی. دا قرآن به خلکو پسې کې که ته به دې پسې کېږې. قرآن به چا پسې کې نه، که قرآن چا پسې کولو دپاره راغلی زما پیغمبر پاک علیه السلام به ابو جهل پسې کړو، که قرآن چا پسې کولو دپاره راغلی زما پاک پیغمبر علیه السلام به ابو لهب پسې کړو، که قرآن چا پسې کولو دپاره راغلی زما پیغمبر علیه السلام به امیه بن خلف ظالم پسې کړو، که دا قرآن چا پسې کولو دپاره راغلی نو دا به عتبه په شیبه پسې کړو، دې سره به جنګونه نه کول، دې سره به جګړې نه کولې، دې سره به بحث مباحثه نه کوله. دا قرآن به هغې پسې کړو صحابه کرام چې په مخ د ځمکې د ټولو نه پاک کړی کړو، ورته به یې ویل چې لکه سورت توبه ووایه او په دې کافرانو باندې چوپ کړئ. دا قرآن د وینا دپاره د خپل ځان د عمل دپاره د هدایت رڼا ده. موږ د قرآن د هدایت لارې پرېښې دي، موږ په ایماندارۍ ته هم ګمراه شوي.